او بل خبره کوم د نبی رسول الله مبارک نلوي تاجر ما سیرت بیان کړو چې نبی رسول الله مبارک کله د تجارت مال لوړ د خدیجه الکبرى او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورته د نکاح پر اوک او زما د پیغمبر واده دی د خدیجه الکبرى سره چې د هغه عمر 40 سال دی او د نبی اسلام عمر 25 سال دی نکاح او شو زما محترم نکاح پورې خبره شوی و چې نبی اسلام مبارک نکاح وکړه قرآن کې وته الله وی الم یجدک یتیما فآوا تمن یتیم و غریب نوی مونته چې تعالی مال درک او په مال د خدیجه الکبرى مالدار کړي نبی اسلام ته الله فرمای دا نبی اسلام ته الله فرمای چې کله تا د خدیجې سره نکاح وکړه د خدیجې ټول مال تا ته شه نکاح وشو نبی اسلام روټین به د نکاح نه پسو مونږ چې جی نکاح وکړو بیا یو میاشت الله دې معافي وکړي د کور نه راوځو موبایل یې بند کړو یاره جی بس انجوای کو بیماری را مونږ ډېر کمزوري یو نو خبره مې دې پورې کوله وی نبی علیه السلام مبارک به دا روټینو د واده نه پسته چې غار حرا ته بته او په غار حرا حاجیانو عمرو والا ته پته ده هلته یو سوړه و په هغې کې به ناست و عبادت به کو یو غارو الله جوړ کړی نبی علیه السلام به عبادت کو او څلوېښتو ورځې پس به واپس کور ته راته دا د نبی علیه السلام روټینو وایي چې نبوت والا زمانه پوره شوه نبوت میلاوېده نو عجیبه د قرآن نزول هم دغه دی نه کېده وایي نبی علیه السلام مبارک ناست دی چې وی کتل یو عجیبه غوندې رڼا داسې راښکاره کېږي اخره کې ته یو غټ شی جوړ شو جبریل علیه السلام الله راښکاره کړو او چې راغې دا وزرې اوپړ کولې الله 600 وزرې ورکړې ما ویلي مخکې او یوه وزره دومره طاقت دی وی د جبریل علیه السلام په یوه وزره کې دومره طاقت دی د یوې وزرې په څوکې باندې دا ټوله دنیا په بل مخ باندې اړولی شي داسې الله 600 وزرې ورکړې دي و جبریل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام لا دارکی وتوی د الله رسول اقرا اولو لا نو نبی علیہ السلام خو اول ناشنا غوند شي اولید نبی علیہ السلام وته فرمایل ما انا ليس بقارئ زخلستن کنیما نو دا پرخته وته بیا وی اقرا اولو لا نبی علیہ السلام وته درې کرته وی ما انا ليس بقارئ زخلستن کنیما بس دا جبریل علیہ السلام راغی دا نبی علیہ السلام راټینګ کو خو چې راټینګې که زورې ولا ورکه زما محترمو او ما ووی چې یوه وزره په څوکه باندې دنیا اړولی شي الله به څومره زور ورکړي داسې 600 وزرې وي نبوت والا بدن له زور ورکه وای چې زور یې ورکه نبی علیه السلام مبارک داسې ګړبېده وای ما ته وی چې اقرا ما ووی اقرا بسم ربک الذي خلق دغه قرآن ابتدایي کې نازل شي چې نازل شه کور ته نبی اسلام مبارک را منډې والی او خدیجه الکبرى دغه واده شو او نبی اسلام دا وای زملونی صادر را باندې کمبل را باندې واچو ماته د خپل مرګ یره محسوسیږي زور یې ډېر ورکړی ما وی دا نبوت والا جسم و چې وته ټینګو الله قرآن کې تذکره کې دیر شما ذی قوت عند ذی العرش المکین ما جبریل له ډېر طاقت ورکړی دی چې الله د طاقت د تذکره د چا وکینو مونږ وایو هلکه پلانکي سړي کې ډېر زور دی خو چې الله د چا زور تذکره وکینو څومره زور به یې پکې ټول زور یې وله ورکړی نبوت والا جسم و چې ټینګو وته وی نبی اسلام مبارک کور ته راغی خدیجه الکبرى ته وی زملونی ما باندې کمبل واچو یخني مې کېږي خدیجه الکبرى په کمبل واچو داسې زنانه و تسلی ورکوي چې د الله رسوله ستا خو چاته په ټول عمر کې ضرر نه دی رسولې ته خو په امین او صادق باندې یادېږي تا خو چې معاملات هم کړي دي چاله دی دوکه نه ده ورکړې البته خلکو ته د ځان راغورځولی دی داسې نشي کېدی چې زما رب تا سره غلطه فیصله وکړي دغه زمانه و بیا قرآن کې سوره مدثر کې الله فرمای یا ایها المدثر اوږده تذکره د سیرت دې باندې بندو چې بیا څه چلو شو نو ما وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل الکاسب حبیب الله حلال کسب کوونکې د الله دوست دی اوس تاسو ټولو کې چې څوک حلال کسب کوي تاسو ټول د خدای دوستان یې ټول شوق سره سبحان الله وایي وکې امین الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري
الله دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځئ. په دا مجمع کې خدای سپین ږیرې ناستي خدای عمر کې برکت واچې. نوجوانان ناستي خدای د دین سره وابسته کې. ماشومان دي الله با عمل عالمان حافظان مفتیان قاریان ته خدای جوړ کې. الله په دا مجمع کې داسې کسان ناستي خدای چې څه قسم تکالیف مصیبتونه دي خدای په خپل داسې قدرت ختم کې. الله قرضداري پکې ناستي خدای د قرضونو نه وساتې. قرضونه په خپل داسې قدرت خدای ختم کې. بیماران دي کورونو کې بیماران دي اسپیټالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې. کم کسانو خدای د دعاګانو التجا کړې ده خدای زموږ په دعاګانو کې د هغې دپاره حصه وګرځې. الله دا درس زما خویندې میندې اوري خدای د هغې د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي. د هغې په زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي خدای د خپل در نه پوره کې. الله په دا کلي کې اتفاق او اتحاد خدای نصیب کې. دا کلي د هر قسم جنگ جګړو آفتونو مصیبتونو نه خدای وساتې. دا مجمع خصوصا د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتې. او په وخت ځن کدنم دا کني او په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. सलाम